احترام سره کینی کمی د بخاری شریف فاضلات دی او خدمت کی گزارش ته ملګری کینه الله خوشاله کړي هغه د خپل بخاری شریف کتابونه راوالی زو بلا تاخير د خپل مجلس مهمان خصوصي زینت المحدثین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم ته په ډېر ادب سره دعوت ورکوم چې زموږ استاد وړاندې دا درس بخاری د بخاری شریف د اخیری حدیث مبارک زموږ استاد تشریح قبل الختم بخاري قبل الختم بخاري كلي شواد طالبات زندگی كلي شواد طالبات زندگی كلي قبل الختم بخاري كلي السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواقبها وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. درس شريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام مدرسې شروع او دغه مدرسې عائشة صدیقه البنا په چاردی وغیره کې د نخویندو میندو په دې مجلس کې زما مسلمانانو ورو ستاسو په دې کلي کې چې دا مدرسه روانه ده مدرسه عائشة صدیقه البنا محترم رول جناب مولانا سعد صاحب حفظه الله داغي نگرانی کوي داغي محتمم دی او مولانا نعیم الله صاحب حفظه الله او مولانا محمد ایاز صاحب حفظه الله هغه کې درسونه کوي دا الله فضل درو په تاسو تاسو په دې محله کې د دین یو مدرسه ده چې تاسو د ماشومانو بچو او تاسو د بچیانو او تاسو د جنکو خويندو میندو د دین سوچ او فکر لري. زمانو بنیادی چیز په دې دور کې د زنانه او اصلاح ده.
دومره فتنې د ښځو نه خورې روانې دي چې توبې مو وباسئ. تاسو دا خپله علاقه مه وایئ. زمونږ د دې علاقې او د وطن دا ښځې خو به په پټو سترګو جنت ته ځي انشاءالله، ځکه دا په کورونو کې خوارانې بندې ناستې، ازاد ژوند یې ونه موند، او که بهر ته وځي د خپل ضرورت دپاره او مادې دپاره، نو یې بورقه په سر کړي او یې غټ څادر په سر کړي. د سړو د اختلاط نه خلاصې دي، پاکې بیبیانې دي الحمدلله، نیکانې ښځې دي شکر دی، او پاک دامنې دي، دا به په پټو سترګو جنت ته ځي. ولې؟ ځکه حضور پاک فرمایي ایوم امرأة کمه ښځه صلت خمسها چې خپل پنځه منځونه دې وکړل، وصامت شهرها او د رمضان روجې ونیولې. وله دا کوي که نه کوي؟ منځونه کوي، شکر یې زموږ د رمضان روجې نیسي، د هغې نه علاوه د شوال هم نیسي، نور هم نیسي، نفلونه هم کوي. او ښځې زنانه سهار پاسې د خپل خاوند او د بچو دپاره هم په جمعې کې ګرمه څونه خدمت چې هم دله پخی. نو حضور پاک فرمایي چې کومې ښځې پنځه منځونه وکړل روزانه او د رمضان د میاشتې روجې ونیولې، واحسنت فرجها او د خپل اندام حفاظت یې وکړه، د پردو سمو نه یې ځان وساتل، شکر دې دم کړي. واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري یې وکړله. فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، دا ښځه چې د جنت په کومه دروازه ورننوځي نو ور داخله دي شي. شکر دی زمونږ ښځې پاکې دي، زمونږ ښځې باپرده دي، زمونږ ښځې باحیا دي، زمونږ ښځې د قرآن شریف تلاوت کوي، زمونږ خپل ښځې نفلي روجې نیسي، ذکر و اذکار کوي، د واده نه مخکې د پلار او د مور او د رونو خویندو خدمت کوي، او د واده نه پس د سخر او د خواښې او د خاوند او د خپلو بچو خدمت کوي، او د خاوند د میلمنو خدمت کوي. او څومره ورسره دا سړي ظلم کوي، په لږه خبره ښځې له طلاق، په معمولي خبره ښځې له طلاق. د دوست سره به روان شي، که تا سره ما بیا خبرې وکړې نو په ما به ښځه په 3 طلاقه طلاق کوي. بیا وروسته راشي یاره جي ما خو دا ویلي دي، اوس خو زما له دې دوست نه رغېدل نه کېږي، څوک کوم؟ نو ما ورته یم ظالم هغه وخت یې سوچ نه کوم. ښځې ته به غوسه شي که ته د پلار کره لاړې په ما به په 3 طلاقه طلاق کوي. که تا رور سره خبرې وکړې، که زما رور سره دې خبرې وکړې، ته به په 3 طلاقه طلاق کوي. دا چې غوسه شي. شریک په کاروبار شریک پی هلته به روان شي، که تا سره ما بیا شریک کاروبار وکړ، که زه ستا دې ځای ته راغلم نو په ما به ښځه په 3 طلاقې طلاق کوي. رښتیا وایه دا وایي که نه وایي؟ نو خدای دې بېخ وباسه، ما له ډېره غوسه راشي، ډېره غوسه راشي چې ای ظالمه ته خپله لور لرې که نه لرې؟ که ستا لور ته ستا زوم دا خبره وکړي ته خفه کېږې او که نه خفه کېږې؟ خپله خور لرې که نه لرې؟ که ستا خور ته څوک ده ووایي نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږې؟ چې ستا لور او ستا خور څوک طلاقه کړي او کور ته یې دله راولېږي، ستا اړه دړ کوي که نه کوي؟ نو سپېره دا هم د چا لور او خور ده. ما له یو وخت کې یو زنانه راغله، زه ښځو سره نه میلاوېږم، دا مې قانون دی د پخوا. په کور ناسته وه، کور د وړو مور ما ته وایي چې دی خاوند دې ښځې له طلاق 3 طلاقه ورکړي. خاوند یې هم راغلی و بار ناست. نو ما ته د وړو مور وایي چې داسې خشته جینۍ ده دا طلاقه شوې جینۍ، د لږ عمر وه غالبا 14-15 کاله، خشته جینۍ. ما ته یې وایي دومره حسن پرې ختمه ده چې دی له خدای کوم خوبصورتي ورکړې د رنګ او د قد او قامت په هر بنیاد باندې. او ګوره دې سپېره خاوند طلاق ورکړ. ما وایي که خاوند دې وله ولید وایي هغه هم خشته دی، ما وایي د هغه د مخکې بره غاښونه یو 30 ګزه بار ورته او دا لاندې غاښونه بره باجا بام خیلو ته تللي دي او دا لاندې پینډۍ ته تللي دي، یو غوږ یې مشرق ته تللی دی بل غوږ مغرب ته.
دی ولا ولیدې د غټو مچو جاله ده دا ستا شکل دا ستا سترګې او دا ستا مخ موږ هم ښکلي نه یو موږ هم ستا یو خو ما وې د که شکل دې ولید وایي دې سپېره بیا دې ښځې نه طلاق ونیول او سیکول کار یې سو ټیک ده هر سړی که خپل کار روزګار کوي نو بده نه ده یو خصیص کار یې کړه په بازار کې دا لرې کلمې خرڅ ما ښځه پردې نه پورې لاړه مې بچي ولې طلاق درکوي دې سپېره نه تپوس نو هلک نه مې تپوس کړه هلک سره مور او پلار جینۍ سره مور او پلار مې ولې دې طلاق ورکړو هغې نه کړو ما یې الوایه که نه خواشي طلاق دې به څه ورکړې سترګې ښکته هغې نه کړو ما ښځې ته ویې مې بچي پسې طلاق درکړی دی وی مولوی صاحب دا مې سار مانځله پاسه مې پاسه منځو که لوټه کې مې راته وبېښوه بیا معلوم یا نیک بخت انور راخېږي پاسه منځو کا یا نیک بخته پاسه منځو کا وی درې کاڼي روشنول چې تا وخت ماته د مانځه وې ده په ما په درې ختله نو خښته پرته وه اوچته مې کړه مې دا مازدیګر ته راواخېسته خدای پېښې وا خلکو راونیول ما دوی دا څه کېده هر چا سره جګړې کوي مې ما لا غوسه راځي خفه کېږي ښځې ډېر مظلوم قوم دی موږ پرې ظلم کوو ډېر ظلم مه کوو په نسه خبره یې وهو ټکو یې د پلار په کور یې بنده کړو پلار او مور ورته کنځو دا ولې د خدای نه موږ نه یېرېږو موږ به د قیامت پر ورځ خدای له څه جواب ورکړو زما خبرې اصلاحي وي خفه نه شي رسول الله مبارک حجت الوداع کې اعلان کړی دی الا فتقوا الله فی النساء خبردار د ښځو په حق کې د خدای نه ویری انهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي که ته یې پرېږدې پلار کرتلی شي که نه پرېږدی شي خدای نه ویریږې د ښځو په حق کې موږ څومره ظلم کوو څومره زیاتې کوو په ښځو څومره کنځي یې پلار ورته کنځو په نسه خبره طلاقونه دي په نسه خبره مهم دي په نسه خبره ورسره روانې خبرې ورسره بندې کړي زما ورو موږ مسلمانان یو موږ په خدای او په رسول ایمان دي زموږ په قرآن او په د الله په وینا ایمان دی دا مې ایمان دی چې جنت موږ به بخي آخرت ته به ځو خامخا الله به تپوس کوي په خدای قسم د دې ښځو د دې ظلمونو به خدای تپوس کوي ظلم به نه کوئ دا زمونږ دا جدا دي ورشه د پنجاب ښځې وګورئ ورشه لاهور کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ کراچۍ کې وګورئ چې تاسو ته پته ولګي چې بربنډې ګرځي پرتګونه نشته په پتلون او په جانګي کې ګرځي کمیسونه نشته په بنین کې ګرځي دوپټه نشته بورقه نشته مخ یې ښکاري سټ یې ښکاري مری ښکاري ساښ یې ښکاري لاندې ټولې خپې ښکاري دې ښځو سره بس حضور پاک فرمایي آخره زمانه کې به داسې ښځې راشي مائلات ممیلات عکاسیات عاریات جامې به اغوستې او بربنډې او سړو ته به ځان مایل کوي سړي به ځان ته رامایل کوي او په لاره ځي رؤوسکم کاسنمة البخت داسې کاږه سټونه به وړي چې دا خلک راته وګوري الله اکبر دو حدیث دی یو کې راځي لا یرحن رائحة الجنة دی باید جنت خوشبو حرامه ده بل ځای کې راځي چې لومبې به دوزخ په دې ښځو غرغنډه کېږي زما ورور څه به کوو که ته وایې زما ښځه خو داسې ده دا ده دا ده نقصان زمونږ دی مونږ له پکار چې خپلې لور خپلې خویندې خپلې ښځې د جینکو په دې مدرسو کې چې دا دین زده کړي دا قرآن پوهېږي چې ستا دا ماشومه عالمه شوه بس اوس بېغمه اوسه اوس به انشاءالله په خپل کور کې د خواښې د سخر د خاوند د بچو د اندرور د لیور حقوق وپېژني د هغې مطابق زندګي به تېره او چې دا په کور کې بیا عالمه شوه او دا حافظه شوه د قرآن تلاوت کې او خپل لمونځ کوي برکت به راسي او چې دا عالمه شوه او حافظه شوه د دې په غېږ کې چې سبا کوم بچی دی هغه نه به هیره جوړېږي ځکه د مور غېږه
माँ की गोद ये पहली मदरसा है د مور غېږه لومړۍ مدرسه ماشوم لومړی د مور په غېږه کې زده کړه کوي نو چې دا مدرسه نیک وي نو ماشوم نه نیک جوړېږي او که دا مدرسه بېکاره او بې لمانځه وي نو ماشوم نه به څه جوړ شي دا امام بخاري زه درته د باب مختصره ترجمه وکړم او د حدیث مختصره ترجمه هغه اوږده تشریحات او تحقیقات دا طالبانو نشي کولی په هغې تاسو پوهېږئ نه که زه وایم نه پرې ښځې پوهېږي او نه ما سره دونه وخت شته مختصر ترجمه به کوم خو دا اصطلاحي خبرې ده که د موقع په مناسبت د امام بخاري دا رکوټې ماشوم ټوټې نه او په سترګو ړوند شو ټیک او د مور نه پیدا روغ او په سترګو ړوند شو نو مور به الله ته ژړل څه به یې ویل خدای دې په موږ تاسو داسې حالت نه راغلی نو موږ به څه وایو موږ وایو یا الله بچې په سترګو ړوند دی دې به څه کوي دې به ډوډۍ څنګه خوري دې به کار څنګه کوي او دسماتې له به څنګه ځي دې به ژوند څنګه تېروي مور د امام بخاري دا نه ده د امام بخاري مور یا الله چې کوم یو هوښیار او عقلمند بچی په سترګو ړوند شو الله ما خو نیت کړی و چې په ده د پیغمبر د حدیثو علم کوم دی به د پیغمبر د حدیثو علم څنګه حاصل وي مور پړه کې د حدیثو فکر دی د بچی د مستقبل فکر دی د آخرت فکر دی د دنیا فکر نشته ژړل به ژړل او د مور دعا خدای قبلوي د مارونو ګورې زما خبرې ستایي وي خفه نه شي د مور پلار چې د چا جم دی وي قدر به یې کوئ ښه دعا د زړه نه وباسئ خو خدای د مور پلار دعا د بچي دپاره خدای قبلوي مور ده نه خفه نه شي پلار ده نه خفه نه شي دا ته داسې غټ دنیا ته تا تشریف نه دی راوړی دا د مور او پلار تا سره ډېر خدمتونه کړي دي او ته دا ماشوم به یې کړی نو اوږده وه نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ورته ویې ولې جاڼې وایي چې کوم مې قابل بچی و او ما نیت کړی چې د حضور پاک د حدیثو علم پرې کوم نو په سترګو ړوند دی هغه ورته زیری ورکوي وایي مبارک دې شه ستا بچی خدای په سترګو جوړ کړی نو چې دا ماشوم بچی یې راویښ کړ او ویې کتل نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی دا نیکه مور وه خدای پاک داسې وکړي نو بیا ده باندې علم شروع کړه په خپل کلي کې مکتب یې پرېومي حدیث یې زده کړه ډېر حدیث یې زده کړه بیا مور ځان سره حج د بیت الله نه یو دیو یو یې بل نورو د هغه احمد نوم او چې حج وشو او اخري یو طواف کېږي طواف وداع ورته وایي دا پښتانه ورته طواف رخصت نو بیت الله ته یې مور مخامخ ولاړه او یو خوا دیو او بل خوا ته یې بل نور نو دې مور ته وایي مورې تا د الله نه څه راغوښتې بس پوه شو دې بچي د حضور پاک د حدیثو دپاره نو بې حدیث خو په دې راغلی په دې مکه او مدینه او دې ګردناوا کې دا بچی مو هم دې راوستی او مور سره یې ډېره لویه سودا وه چې که دا بچی مې دلته پرېښود خدایه دا برباد نه شي ضایع نه شي ځکه مکه او ازبکستان او بخارا په زرګونو میلو مزل زمونږ پاکستان نه ورته ځان له ګېنټه مزل دی بیا په جز کې او بیا د تاشقند نه سمرقند څلور ګنټې او د سمرقند نه بیا بخارا پنځه شپږ ګنټې مزل زه ورته تللی ډېر لوی مزل مور یې یارېده چې دا کشر دی او دلته یې پرېږدم څوک یې ونه تښتئ نن هغه زمانه کې ویلکان تښتول او غلامان ټول په بازار کې به خرڅ خدای ناجوړه چې زه به څه کېږي دا رشته دار دلته نشته قومي نشته لویست هم نه دی راټول دی عمر یې کم دی خدای ضایع نه شي څوک یې په بل طرف روان مور ته یې بچي هم دې له مې راوستې خو زویا ډېره سودا ده ستا ما سره او دا مې فکر دی چې ته ضایع نه شې بچې دا به څه کېږي دې ورته یې مورې زما به الله حفاظت کوي هم مکه دا داسې وطن دی مکه مکرمه چې زما به خدای حفاظت کوي خو مورې زما خوله کې بله سودا ده زما به څو کاله لګي په دې حدیثو دې پسې زه ګرځم راغونډم څو کاله نو چې زه خپل وطن ته بیا درشم نو مورې چې ستا دا مبارک مخ به بیا ووینم چې ته به جمدی وکړه مور ځان ته رانږدې کړه او ښکلی کوي بچې ما سره هم دا سودا ده چې ستا دا مخ به ووینم خو زه بچې مورې خدای ته وژړل او لاس یې اوچت کړ او ای ربه افوضه الیک دا بچې تا ته سپارم عند بیتک ستا د بیت الله په خوا کې درته سپارم فاحفظه بما
بما تحفظ به عبادك الصالحين خدای چې د خپل نیکانو بندګانو څنګه حفاظت کې زما د دې بچوړي الله اقصى حفاظت د بیبي هاجره او د اسماعیل علیه السلام د کړه دي دې په جړه کې دې مونږ نه زه بچي الله نیک امور وا نیک امور نو خدای پاکي د بچی نه هغه شخصیت جوړ کړ چې دا هغه کتاب نن د مشرق نه مغرب پورې په مدرسو کې خو او زمون علماء وی اصح الكتب بعد كتاب الله الباري الصحيح للامام البخاري خدای د کتاب نه پس لومبي کتاب د امام بخاري صحیح څومره لوی درجه نن ارسل ماشوم وی بخاري شریف بخاري شریف بخاري شریف مور لیکا تاسو ټول دم دا خاص ته خپل خويند خپل لونه خپل مند په مدرسه کې داخله کې علم په ځکه دا ګوره دلته څه دي لکه دا یوازې دلته دا نه دي کنه دوره حدیث تدریس فارغ دي او مشکات نه لکه پورا علم دی او تفسیر دي او تجوید هم د خدای اکثر قرآن شریف سم نه وره یو پکې حافظه ده شل ناظر رحمانان ماشاءالله دومره خدمت په دې جمعات کې استاد په کې لیکي او به ان شاء الله یو خپل بچی راوړي عالمانه بللونه عالمانه کې او حافظانه کې بل غلط ته جوړ کې چې تقبر کې پروت استا فائدہ او چې دنه لو پر پاتې شي زوی او بیل ما ز پاتې شي او لور دنه جاهله پاتې شي نو څه فائدہ بهر کې دا هم مختصر د موقع په مناسبت خبره د خزو علم تعلیم ډیر زیات ضروری دی فرض به پیژنې اخلاق به پیژنې دین به پیژنې قران به صحیح کی ترجمه به پیژنې څنګه د دین خدمت حضرت انس رضی الله عنه کړی دی عبد الله بن مسعود کړی دی عبد الله ابن عمر دقه بی بی عائشه جويريه بی بی ام سلمہ ام سلیم لبابا دی ټول د پیغمبر مبارک حدیثو مدرسه اوس پر دې باب او د حدیث یو مختصره مونږه ترجمه راته هغه دې خبره نه دا امام بخاری ورنه او دا وی تبع معتزله دا غي دا سوچو د قیامت پر ورځ باندې زمونږ د نیکه بده د دې تل نشته چې دا په تل شي وی نیکه او بده هو سماده نه لري سو وجود نه لري دا بس تل لیکي کله تا ته امتا پرون په زمونږه کړی ته ویاو امراوړه ته مالا دې تله کې واچو ته وی چې استاد دماغ ولې دنګلې دي څه چل شي الکه تا دې میاش دې په دې روجیونی ولې او ا دروځي راوړه یو لوخي کې واچو چې وې ته وې څومره دي ته استاد یې بیګا خو ته ټیک وي لکه چې تور باټي کوم دې وړي او دا نه تاو دا باندې نو شیخ صاحب شیخ حسن جان دې رحمت الله هغه ته وسړی وي وې دمانیا بیګا خوب لیدل وې تاسو کنیا بری بیګا تور باټي کوم وړي وې ځکه چې دې خوب نه ګرم بین راځي وی وجه استاد تا بیګا جوړ تور پټینګ نه وړي ځکه چې مونږونه د لکم دی راوړو په لوخي کې اچي او روجي د لکم راوړو ناغي وی په تل سکه نه کې او بدی پستر ګناه کاری ماده نه لري چې به تل امام بخاری په ویرت کوي او سمای یو الله وی چې نه دعا الموازین القصه يوم القيامه هم به انصاف ولا تلقید پر د قیامت او پیغمبر مبارک فرمایي دو خبرې دي ثقيلتان فی المیدان پر تل کې درنې چې خدای او رسول وی تل اشتا موږ با عقل نه جنو د خدای او رسول خبره او کتهوي چې نه د دې ظاهري ماده نشتا ورونو چې عادل ته موسم عملونه کوي نیکی او ګناهونه د دې ټولو شکلونه دي ګورې دلته موږ د نخکاری او د قیامت پر ورځ به باقاعده وجودونه ووجدوا ما عملوا حاضرا قرآن کې الله چې څه منځونه دي کړي روجي نه کې ګناه بدی دا به داسې مخامخ د تخکار د دې خپل شکلونه هغه شکل به الله په تعالی کې واچي الکه ته چې دا دعا کې او دا الله سي چې کړی دا سره وچه اته چې سمواني ته دا به باندې لاس کې را پریږدي او دا به په مخ راکړي دا دم چې کې څه لګي دا دم یو وجود دی ما ته نه ښکاري
په دې مساماتو کې وردن نشي وینې سره ګډ شي او خدای د بیمارۍ عذاب ته ورسي او د په لاسو کې درته خدای نو وجود دی خو ماته نه ښکاري قیامت کې به بیا ښکاري هلته پرېوځي په مخ یې راکاږي نو څه دا نیکۍ بدۍ به وجودونه لري ابه په تله کې اچي په دې تله به څه کوي وایي ان ولې ما ته وختي ویلي دي چې صرف ترجمه ده اعمال د بني آدمو او خبرې به یې وزن کېږي او دا به کوم ځای وزن کېږي ومبې چې خلک د قبرونو نه پاسې نو هر چا له به خپل عمل مخې له راشي که نیک دی که بد بیا د هغې نه پس د هر پیغمبر حوض زموږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم کوثر د هغې نه پس په عملنامې راخورې شي چا له په ښي لاس چا له په ګس چا له د شا نه طرف هغې نه پس دوزخ دی د دوزخ د پاسه پولیس صراط دی پورې غاړه جنت دی او پولیس صراط ته مخامخ تله لګېدل دا نگرانی به د دې وزن څوک کوي الله به پخپله کوي وزن به پرې څوک کوي جبریل علیه السلام آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړ او چې د کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ کرام الکاتبین فرشتې به ولاړې ملک الموت به ولاړ دا حساب به کېږي تله څومره ده داود علیه السلام د الله نه تپوس وکړ وی الله تله راته وښایه نو چې ورته وښوله بېهوشه پرېږده نو چې هوش کې راغی نو ژړلې وی خدایه خو دونه غټه ده که دا اووه اسمانونه او اووه ځمکې په یو چاپړي کې واچې نو په یو ګوټ کې ځایېږي نو خدایه زموږ په عمل به څه ډک شي نو الله ورته وفرمیل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې هم ډک کړی شي په عمل کې چې اخلاص وي هغې کې وزن ډېر ړومبي حساب په چا سره کېږي زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر نو اعمال د بني آدمو د پیغمبرانو وزن نشته د ماشومانو چې ماشوموالي کې مړه دي نشته د لیونو چې په لیونتوب کې مړه دي نشته او یا زره کسان بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي هغه هم نشته نو بیا وایي چې اعمال د بني آدمو دا د بعضې مستثنا شو او خبرې به وزن کېږي وقال مجاهد القصاص والعدل بالروميه دا د قسط معنا کوي خو د خپل یو انداز دی سورة بني اسرائیل کې راځي وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا وی قسطاس عدل ته وایي په روميه ژبه کې نو قسط هم عدل بیا وایي وقال والقسط مصدر المقصد طالبان سوال کوي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد نو دلته مصدر نه هغه مصدر نه مراد چې بالذات اشتقاق کوي دلته مطلق ماخذ مراد او مقصد عادل ته وایي قرآن کې الله وایي ان الله يحب المقسطين او قاصد ظالم ته وایي الله قرآن کې وایي علم القاسطون فكانوا لجهنم حطب بیا د امام بخاري استاد احمد ابن اشکال دا استاد محمد ابن فوزین دا استاد عمر ابن قعقاع دا استاد ابو زرعه د دې ابو زرعه نوم څه دی حارث ابن عمر ابن جرير البجلي دا استاد حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا استاد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي کلمتان دو خبرې نحوی کلمه نه دو خبرې حبیبتان الی الرحمن رحمان ته ډېرې خوښې دي ولې رحمان ته خوښې دي ځکه د الله ټول صفتونه پکې دننه پراته خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېرې اسانې دي او ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي تله پې ډکېږي دوه خبرې کوم دي یو سبحان الله وبحمده دی او بل سبحان الله العظیم ده به لازمي معنا وکړو سبحان الله څه معنا الله د هر عیب نه پاک ټول صفتونه د خدای پاک راځي او بحمده څومره ښکلي صفتونه ټول الله د ټولو مستحق الله سره لایق بیا وایي سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی العظیم الله ډېر لوی دی په شان او په صفاتو حضور پاک فرمایي د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرتان 100 مرة محيت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يسوق سل کر تداوی ویګ ګناه د دریاب د زګم رینو خدای پاک په ما وای بکنه زنانو کا आवाज اورې وي ته ممتاز ته مې روزانه وسل کر توای یو ځل ټول وای سبحان الله سبحان الله
دې به اکتفا وکړو. شکر دې ستاسو له ټولو دی لکه مبارک چې ستاسو په کلي کې خدای عالمانې پیدا د مشکل شریف واو بس خبره اوکې الله نه مدرسه کامیابه خدای ته ترقي ورکړي الله چا چې دا پیسې نقدې ورکړي یا چا وعده وکړه ته توفیق ورکړي او دې خبرې هو علما دي دیم تمو دور ډېر تنخواګانې ته خو څه خو د موټر سایکل خرچه غواړي که ان غواړي خو څه خو به ورکوي ګورې زوی څه خو وایه څه تنخوایي مړه 4,000 15,000 شپږ 000 صرف د موټر سایکل هغه تېلو پیسې پرې لګي نو دې سره تعاون کوئ ښه چې الله د مدرسو کامیابه دا کومې جینکۍ چې فارغ شي خدای دې د مستقبل خوشحالۍ نصیب کړي الله د حیا د پردې سعادت نصیب کړي د چا په کور کې چې دا مدرسه د خدای هغه له ډېر خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي او یا الله د دې زنانو د مستقبل خیر نصیب کړي د مستقبل خوشحالۍ نصیب کړي او الله چې کوم سړي دلته ناست دی الله ټولو د خیر او د خوشحالۍ ژوند ورکړي د چا روزګار کمزوري برکت پکې واچوي څوک بیماران دي روغ صحتونه ولا ورکړي د چا بچي نه خدای نارینه اولاد ولا ورکړي د چا جینکۍ وي نارینه اولاد ولا ورکړي د کومو هلکانو جینکو چې د ژوند ملګري نشته خدای د ژوند صالحه ملګري ور نصیب کړي دا محله دا کلي علاقه په دین او دنیا دواړو آباده کړي یا الله موږ د فتنو نه وساتئ فتنو نه وساتئ ټینشنونو نه وساتئ خدای د دواړو جهانو خیر نصیب کړي الله دې مجلس کې د زنانو کې او کې کورونو هسپتالونو کې بیماران دي روغ صحتونه ورکړي خدای د سازشانو او سازشونو نه وساتئ د شریانو د شر نه وساتئ د بد نظرو د بد نظرونو نه وساتئ د چا کې یو بل سره اتفاق نشته اختلافات دي بغضونه حسدونه دي د زړه د اخلاص نه ورکړي خدای زړونه ستا په لاس کې دي الله یو بل سره مینې محبتونه پیدا کړي د چا کورونو کې روانې دي په اتفاق بدل الله چې څومره دوستان دلته راغلي دي ټول له خیر او د خوشحالو زندګۍ ورکړي دې مدرسې له ترقي ورکړي دا چې کوم علما د دې مدرسې کې مدرسین دي الله په علومو کې برکات واچوي برحمت